أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. مخکې آیاتونو کې د قربانو تذکره وا. الله رب العزت وی هر چا د پاره مې د قربانۍ یو طریقه یو ځای یو وخت مقرر کړلی دې دپاره چې دې د الله نوم واخلي کم څه چې الله دې له ورکړي د څاروونه د الله د توحید خبره وه دا دې دپاره چې د الله رب العزت وحدانیت دا خلق تسلیم کی اللہ رب العزت تا غاڑ کی دی دا اللہ پنم باندے علالول بکی ذبح کول بکی دبل جا پنم باندے بنکی اخلاص بپکی دا اخلاص والا خلق الله یادی ار وخت کې د دې زړونه د الله د نه په یره کې صبر کوون کې دی په هغه سمانه چې دی تکم رسی دی منظم قائمه یو الله چې ولکم رزق ورکړل نو دا غینه خرج کيوم غټو سارو خبره وا چې دا غټ ساروی د اخلاص په تور باندې علالوي په اخلاص باندې غټ ساروی دې اوخ دې نو دا په ولاړې نهر کوي اخلاص دا خبره په دې کې رازیم په دې چې ډېر خلک دي نو هغه د غوښو د حاصلولو د پاره ساروی علالي بعضی خلک د نوم د نام او د نمود د پاره ساروی علالی بعضی خلق ساتی ساروی او ساتی غټی کی او هغه بیا علالی او خلقو ته شوکی کلا ساروی اخلی نوړو کې ساروی بئی لیکن داغی قیمت هغه په لکاو کی چام د غریبانانو ساروی داغی په شانته په درې سلور کیږي قیمت په لحاظ سره دمرهائی اخبارونو کې ورکی میډیا والو ته شو کی او خپل قربانی په دې باندې کلا خراب هم کی ولې چې کله پکې نام و نمود راشي ریا پکې راشي دکلاوه پکې راشي سمعت پکې راشي شهرت پکې راشي نو هغه شی خراب شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله ویلی چې انا اغنى شرکا یعنی شرک زو د شرکاونا ډیر زیات غنیم خلق لګیا دي ځان سره شریکان جوړي ځان سره بل یو تن شریکي زو د دغه شریکانو نه د شرک نه ډیر زیات غنیم ډیر زیات بے پروایم دما شریک تا ضرورت نشتی
دا نه یو سړی عمل کوي او هغه عمل کې ما سره بل څوک شریک کی، زه هغه سړي ته دغه عمل اوس پارم، زه ته پوه شه او ستا کار پوه شه، ثواب کې حاصلې غواړې د هغه نه یې غواړه، ما سره دې پکې بل شریک کړی، ما ته ضرورت نشتی. ورپسې بیا د خوراک تذکره وه، خورئ په خپله یې مخورئ، وږو باندې، فقیرانو باندې، غریبانانو باندې، سوالګرو باندې، نه سوال کوونکو باندې، صبرناکو باندې او بے صبرو باندې، په ټولو باندې خوروئ. غریبانان چې څومره دي خوروئ یې پې. الله رب العزت وی دا څاروي ما ستاسو مسخر کړلی، تعالی می قدرت در کړلی، تعالی می اختیار در کړلی، تعالی می مال و دولت در کړلی، نو بس شکریہ ادا کا. نو شکریہ د هر شي د هغې د مناسبي. مال می در کړلی نو ورځې د مال د لګولو دي، وړوکی اختر دی نو په هغې کې پیسې دغسې ورکا، لوی اختر دی نو پیسې ورکې هغه هم ورکا، لیکن قربانی به کې. بیا دغه قربانی چې سړی کوي نو دی کې الله ته څه میلاویږي؟ الله چې وایي موږ ته چې تاسو قرباني وکړئ نو ولې الله له چېرته غوښې پکار دي؟ الله له چېرته سرمنې پکار دي؟ یا الله له چېرته دا وینه پکار ده؟ نه دا الله ته نه دي پکار، دا ټول خو تا ته پاتې کېږي. دا خو دلته کې ته اینې دلته کې څه ضایع شي، څه ورکړی شي چې یو لا بل لا. الله ته چې پکار ده نو ستا تقوا پکار ده چې تا کې تقوایي، تا کې د پرهیزګاري، پتا کې د الله یری، ستا په زړه کې دی د الله په حکم باندې عمل کولی. الله وایي دا څاروي مې ستاسو مسخر کړلی، نو کله چې ته دا څاروی حلالې نو لویي بیانوه د الله. الله اکبر، الله د هر څه نه لوی دی. چا سره به مالی، چا سره به دولتي، چا سره به څاروی، چا سره به څه او چا سره به څه، او دا ټول هر څه واړه دي. د الله حکم لوی دی، د الله خبره لویه ده. د الله د حکم د وجې نه زه دا ټول هر څه پیدم. الله راته ویلي په دې څاروي باندې چړه راکاږه، بس ټول هر څه پاتې د الله حکم هغه اوچت. ورپسې الله رب العزت تذکره د دې کې چې مؤمنانو نه الله رب العزت دا مصیبتونه تی اړی، خلق تی اړی. خلقو کې داسې خلق دي چې هغه خیانتګر دي، هغه ناشکر دي، هغه کافر دي. نو الله رب العزت هغه خلقو سره مینه نشتی. د الله مینه د متقی سره ده، د مؤمن سره ده، د مسلمان سره ده، د موحد سره ده، متبع د قرآن او د سنت سره ده. ابتدائی دورو ورپسې آیاتونه چې دي دا اولنی آیاتونه دي چې اجازت ورکړی شوی دی. مخکې وی نه به کوئ، څوک گزار درکوي جواب به نه ورکوئ، وس وی اجازت ورکړی شوی دی هغه کسانو له چا باندې چې ظلم کولی کېږي نو دی به دې ظلم وس نه برداشت کوي، دی دې ظلم بدله ورکي، دی دې راپاسي وس. دته اجازت ته د جهاد او د قتال د هغې خبره د اولنۍ آیات ته ده. اگرچه صورت دلته کې ابتدا کې مونږ ویلو مدني دی، لیکن دا صورتونه دا مدني صورتونه دي.
ابتدا کې د دې تذکره ابتدا نه چې شوې ده نو هغه اجازت ورکړی شوی دی هغه کسانو له چې ظلم پې کولی کېږي د کورونو ویستلی شي دي اجازت ته وتا راپاتې سي گزار دی ورکي وس دا خلک چې د کورونو ویستلی کېږي نو ولې د هغې وجه څه ده د هغې بل هېڅ وجه نشتی د دې مسلمان سره چې د کافر نه لګي په دې باندې نه لګي ان یقول ربنا الله صرف په دې وینا باندې چې رب زمونږ الله دی دا مضمون نور ځایونو کې هم مخکې هم تېر شوی سورت اعراف کې نورو سورتونو کې هم دی سورت مومن کې هم راځي دارنګه سورت بروج کې هم راځي رجل مومن دی نو هغه آواز کوي اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله آیا تاسو داسې یو سړی وجنئ چې د هغه څه جرم نشتی دې ته تاسو جرم وایئ چې هغه وایي رب زما الله دی د هغوی څه جرم نشتی صرف په دې باندې چې هغه وایي زما رب الله دی وما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید د خلکو بد نه دي ګڼلي مگر دا خبره چې دی ایمان راوړلی په الله باندې چې ستایلی شوی دی غالب دی په هغه باندې ایمان راوړلی نو په دې وجه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مکه کې و تکلیفونه وله ورکولی کېدو د مکې نه ویستلی کېدو د هغه د قتل منصوبې جوړېدې د هغه د قید کولو منصوبې جوړېدې د کلي نه د ویستو دا منصوبه وه آخر کې خبره په قتل باندې وه قتلول غواړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جرم سو 40 کاله زندگی چې هغه تېره کړوه نو خلکو ته امین او صادق وی کم ځای ته چې به کم مجلس کې چې به کېناست نو هغه مجلس کې به مشري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بیا و چې کله دقه آواز شروع کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلکو لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ نو بیا خبره بل شان وه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې چا ایمان راوړو نو د هغې هم دغه حالو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه تپوسونه وکړو ایمان یې راوړ وی زما دا ایمان ښکاره کوم خو دې خلکو نه اول تپوس وکړو زما باره کې څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیانو سره کېناست خبره سره کوله دا عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا ستاسو په معاشره کې څنګه سړی دی ستاسو په نس څنګه سړی دی هغه وی شریف دی پلار یې شریف و نیکه شریف و ښه سړی دی پلار یې ښه سړی و نیکه یې ښه سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه که هغه ایمان راوړي نو څنګه تاسو به ایمان راوړئ نو هغه وی الله دې نه کي چې هغه ایمان راوړي او که هغه ایمان راوړي چې موږ هم راوړو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ پټو پناو را مخامخ شو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صرف دقه وینا وا ودا خو شری دی د پلار شریو د نیکه شریو وخت پکې نه تیر شه صرف اشهد ان لا اله الا الله ویلی دغه شهادت ورکړل او د هغې نه رستو اول نه شریف او رستو شری شو چې په دغه یوه خبره باندې
عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما دې د وجه نه وی چې ته د دې نه تپوس وکړه چې زما اسلام دې ته نه ښکاره شوی زما باره کې دې څه وایي او وروستو څه وایي. براقه ده صرف په دې باندې چې زما رب الله دی. او دا اکبر آبادی هم خپل یو شعر کې ویلی وہی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں. گورا اللہ ته یو وی دا وخت په وخت باندې دا کم چې مشرکان دي کافران دي هغې دا خبره کوله چې نه الله ته به یو نه وی. نور که تپوس تی کې ته چا پیدا کړی د اسمانونه چا پیدا کړلی دا نظام چا پیدا کړلی دا باران څوک وری ندی وی الله کوي. دا بیت الله د بیت الله کې طوافونه به کول لیکن دا غي باوجود دا یو خبره صرف چې الله یو دی دا هر څه چې کوي یو الله کوي دا خبره باغی باندې ګران لګیدا ودا نشو منلای. نه سدي خلکو له نور اختیارات هم ورکړل وي کنه پلان کې به کوم څه کولای شي پلان کې به کوم کولای شي اگر چې هغه بازي خو فات شي دي مړ دي داغي هغه ګټي پرتی دي بوتانی جوړ کړلی داغي وېدا نه کولای شي وي څنګه کوي پسک کوي سپته نه لګي نو څنګه کوي. حالات دغه سیدی الله رب العزت د فقې خلق لره بعضی دی په بعضی باندې کدا خبره نه وي ک الله دا بعضی خلق په بعضی باندې د فقول نه نن په دنیا کې چې څومره عبادت خانی دي دا ټولې به ورانی شي وي ولې خلق لګیا دي مخالفت کوي خلق لګیا دي ماډرن دور تب تزي او جماعت دا خو په پخوانی دور خبرې دي دا خو زړې شي خبرې دي منځونه دي او جماعتونه دي او دا خبرې خو دا خو د پخوانی دور خبرې وي تیری شي دي ختم شي دي ډېر خلک پکې داسې دي دا قدامت پسند دي وي بعضې پکې وي دا پتر د زمانې خبرې دي وي د ګټو د زمانې پخوا به وی به د بعضې ځینو کې بعضې جماعتونو سره بهر به د جماعت نه چې ووتو نو بهر به غټې غټې به لګول وي څه به ودرول وي نو هغې باندې به خلک کېناسته یوې ګټه باندې به کېناسته بلې ته به ډډه وواله هغې د پتر د زمانې خبرې اوس خو پالنګونه دي اوس خو صوفي دي اوس خو کرسۍ دي اوس خلک په دغې شروع باندې نه کیني دا خو هغه یو دور خبره وه لیکن دا منځ دی دا اودسونه دي دا ذکر اذکار دی دا څه دي څه دي دا الله دا تصور دا ختمول پکار دی وایي او چې دا ختم شو نو بل طرف ته لار هواریږي قیامت طرف ته عبادت خانه عام عبادت خانه د مولیانو عبادت خانه د راهبانو عبادت خانه او بیعون د نصرانیانو عبادت خانه صلواتون د یهودیانو عبادت خانه مساجد د مسلمانانو عبادت خانه دا ټول ورانی شی به خلک پریدي نه لیکن الله رب العزت یو راپاسی په بل وਹੀ یو په بل باندې دفع کی دغسی پدې کې دا څومره چې دی چې پدې کې د الله نوم یادول کیږي الله رب العزت به امداد کوي د هغه چا چې دا څوک د الله د دین امداد کوي الله په دین باندې روان دی نو الله به د هغه امداد کوي ولې الله قوی دی عزیز دی غالب دی
دغه څوک دی چې الله به د هغه امداد کوي، نه خلق سبا کوي، د هغې کار به صحیح، اقامت الصلاة، زکات ورکول، امر بالمعروف نهی عن المنکر، دا کارونه دي. ورپسې بیا مثالونه پیش کوي، کم کسان چې خبره منله نو هغه کامیاب شو، چا چې خبره نه ده منلي نو هغه ناکامه شوي دي، د هغې کورونه پاتې شوي دي، د هغې ځمکې پاتې شوي دي، د هغې مال و دولت، د هغې چرچې مرچې څه چې وه ټول هر څه دی پاتې، دغسې تش لاړه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم، چری نرسی الله تا غوښې د دې غوښې د دې څاروو الله ته نه رسی، یا نه قبلیږي الله ته غوښې د دې، ولا دماؤها نه وینې د دې، ولکن یناله التقوی منکم، لیکن الله ته رسی تقوا ستاسو. کذالک سخرها لکم، دارنګ الله مسخر کړي دا څاروي ستاسو، لتکبروا الله علی ما هداکم، د پاره دی چې تاسو لوی بیان کوي د الله په طریقې باندې چې تاسو ته خونه خود الله خونه ته خود الله په طریقې باندې بکې کنه، چې کله څاروي علاله عام حالتونو کې ناغه کې بوي بسم الله الله اکبر بوي، کدا دی ونه وي کله یو سړی دی په قص باندې نه وي، یو دا دی چې هغه باندې هیبت راغلی، هر سړی څاروی نه شي حلالولی، هیر شي ته هیر شي خیر دی، هیره باندې څاروی مرداریږي نه، لیکن په قص باندې دی نه وي، الله اکبر نه وي، څاروی مردار دی. بیا کله دی لګیایي څاروی علی چوړکۍ ول پلاس کې ده او لګیایي کنزل کوي، خارېږي خپې ولونسوی ده، پړی ونسوی ده، مرۍ ونسوی، پلانکې ونسوی، کنزل هم کوي پکې، او چوړکۍ پرې راکاږي خبره خلاص. دغه چې دغه کسب کوي او کلمت یې هېرېږي نو دا خو خبره مرداره ده. لیکن چې یو سړي باندې هیبت راغلی هلته کې څاروی لګیا دی لتې ټکوي، هغه زور جوړ کړلی او د ده نه په دغه وخت کې کلمه هیره شوه، خیر دی څاروی حلال دی. ولکن ینالو التقوی منکم ولتکبروا الله علی ما هداکم، دپاره چې تاسو لوی بیانوئ د الله په طریقه باندې تاسو ته خونه ښود الله. په دې کې به د بل چا نوم نه ملګری کېږه، بسم الله الله اکبر. که دغه ځای کې یو سړي د بل چا نوم واغست نو څاروی مردار شو. زموږ فقهاو لیکلي کتابونو لیکلي چې یو سړی وی بسم الله الله اکبر و محمد، صرف د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یې دغه ځای کې واغست ټلی کې وسره، هغه محمدنی وی که محمدونی وی که هر څه چې وی که محمدینی وی، او محمد یې وسره هلته کې وسره ټل کو زور زیر ته پروا نه کوي. بیا نو علما لیکي چې دا څاروی په دې باندې د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم ویلو سره مردار شو، نو بیا وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم اغستلو باندې څاروی مرداریږي، نو بل به داسې څوک چې د هغه په نوم باندې به حلال شي، بل د پیغمبر په شان څوک نشته. نه دقه ځای داسې دی چې دی کې به صرف د الله نوم اخلي، د بل چا نوم به پکې نه اخلي. لتکبروا الله علی ما هداکم وبشر المحسنین، زیر ورکم احسان کوونکو لرا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یقینا الله دفع کوي دا کسان چې ایمان راوړل. ان الله لا يحب كل خوان کفور، یقینا الله نه خوښوي هر خیانتګر کافر، هر خیانتګر ناشکر. اوزین للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازت ورکړی شوی دی هغه کسان له چې قتال ورسره کېدی شي بانهم ظلموا، په دې وجه باندې چې دوی باندې ظلمونه شوي دي، دې ته اجازت دی.
د څه شي د راپاسېدو. اجازت ته نو دې ته اباحت وایي. اباحت زمونږ علما لیکي وایي دا شی دا مباح دی. اباحت چې دی نو دا هم حکم شرعي دی. چې حکم شرعي دی نو د هغې دپاره دلیل شرعي به پکاري. دا نه یو سړی خبره کوي نه دا خیر دی، دا خو د ښه کار دی، دا مستحب کار دی، دا د خیر کار دی. او د خیر کار دی نو د خیر کار دپاره به دلیل پکاري. شرع نه به دلیل ښیي که نه دا جایز دی، د جواز خبره به ښیي که نه. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ یقینا الله په امداد د دې خلکو باندې خامخا قدرت لرونکی دی. الذین اخرجوا من دیارهم کسان چې ویستلی شي د خپلو کورونو نه بغیر حق په ناحقه باندې. دا مسلمانان چې ویستلی کېږي د خپل ملکونو نه ویستلی کېږي، د کورونو نه ویستلی کېږي، خپلو ځمکو نه ویستلی کېږي، کیل نه ویستلی کېږي. ولې ویستلی کېږي؟ په ناحقه باندې وباسي که نه. الا یقول ربنا الله یہ نو پناہ قمانی نچی هغه صدا ناحق باندې چې وویستی کېږي. دا خبره هغې کوي چې یقول ربنا الله، رب زمونږ الله دی. دی وایي رب زمونږ الله دی، نو په دې وجه باندې خلک د کوره وباسي، د کلي نه وباسي، کلي نه شړي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرې نه وی دفع کول د الله دې خلکو لره بعض د دې په بعضې باندې لهدمت الصوامع نو خامخا ورانې شوې به وی. عبادت خانې د مولیانو د راهبانو د دې چې کوم د دې پکې عام یا عام عبادت خانې او یا خاص د دغې مولیانو د راهبانو د هغې عبادت خانې د عبادت ځایونه و بیعون او عبادت خانې د نصرانیانو و صلواتون او عبادت خانې د یهودیانو و مساجد او عبادت خانې د مسلمانانو یا د جماعت وی مساجد مسجد ورته وی جماعت ورته وی د مسلمانانو ځای ته. دې نور ته څوک ته ګرجه وی، څوک ورته ګردواره وی، څوک ورته د هغې هر یو چې ځان ځانه نومونه دي. څوک به یې چرچونه دي، څه پکې څه دي څه دي. بل ته به جماعت نشي ویلی. که هغه د یهودیانو هغې ته جماعت به نه وی، هغې ته مسجد به نه وی. مسجد چې نه به د مسلمانی. قادیانانو چې هغې پکې لګیا دي، خپل پکې کته کېږي پورته کېږي، نو هغې ته به مسجد نه وی، هغې ته به جماعت نه وی. دارنګې د یهودیان دي که نصرانیان دي هر څوک چې دي، خو چې د مسلمانانو نه علاوه دي د هغې عبادت خانې ته به مسجد به ورته نه وی. دا مسجد دا صرف د مسلمان عبادت خانې ته وي. یذکر فی اسم الله کثیرا یادولی کېږي په دې کې نوم د الله ډېر. ولا ینصرن الله من ینصره خامخا الله امداد کوي د هغه چا چې د الله د دین امداد کوي. ان الله لقوی عزیز یقینا الله دی قوي غالب. الذین ان مکناهم فی الارض دا کسان دي چې موږ ټکانه ورکړی وی دي له په ځمکه کې واقاموا الصلاة قایم کړی وی مانځه لره واتوا الزکات ورکوه به زکات لره وامروا بالمعروف او حکم به کوه خلکو ته د نیکۍ او منع کول به کول د بدۍ نه. ولله عاقبة الامور او خاص الله ته ورګرځولی شي ټول کارونه. ورپسې بیا د قومونو تذکره کوي. ولکل امة لن ینال الله ولکل امة جعلنا منسکا د هر امت د پاره د هر جماعت د پاره ګرځولې موږ ځای د قربانۍ وخت د قربانۍ طریقه د قربانۍ لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام دې دپاره چې یاد کړي نوم د الله په هغه څه باندې چې الله ورکړلی دی اله د څاروونه. فإلهکم اله واحد نو اله ستاسو اله دی یک یو فله اسلمون الله ته غاړه کېدئ. وبشر المخبتین او زیر ورکړه عاجزي کوونکو لره. الذین اذا ذکر الله دا کسان دي کله چې یادولی کېږي نوم د الله وجلت قلوبهم نو رپېږي زړونه د دې والصابرین او دي صبر کوونکي دي علی ما اصابهم په هغه څه باندې چې کم رسېدلي دي ته.
والمقیمی صلاة او قائمون کی مانځه لره او مما رزقناهم ينفقون او بعض د هغه نه چې موږ رزق ورکړی دی خرج کوي. ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله اغړ ساروي او خان ګرځولې موږ د رستاس د پاره د نخې د الله دی لکم فيها خیر تاسو د پاره پدې کې ډېر خیر ډېر فائدې. فاذكروا اسم الله عليها نو یادوي نوم د الله پرې باندې په ولاړې یا یادوي نوم د الله پرې باندې په اخلاص فیضا وجبت جنوبها کله چې را پریوزي دا په خپل اړه باندې په خپل ډډو باندې فکلوا منها نو خوري د دینه واتم القانع والمعتر نو خوروي د دینه په خپل ته خوري واتم القانع او خوروي په صبر کون کې باندې او نه صبر کون کې باندې یا قانع چې هغه سوال نه کون کې دی والمعتر سوال کون کې دی کذالک سخرناها لكم دارنګه مسخر کړي موږ دا تاسو د پاره لعلکم تشکرون باندې تاسو شکر وباسي. لینال الله لحومها جری نرسی الله ته وقید دی ولا دماغها نو ویني دی ولکن یناله التقوى منکم لیکن الله ته رسی تقوا تاسو. کذالک سخرها لكم دارنګه الله مسخر کړي دا تاسو د پاره لتکبر الله علی ما هداکم د پاره دې چې یاد کې تاسو لوی دا الله د پاره چې لوی بیان کې تاسو دا الله تکبیر وای لتکبر الله چې لوی بیان کې دا الله لوی وای دا الله علامه هداکم په طریقه باندې تاسو خونه خود الله وبشر المحسنین او زیر ورکان نیکوکار لرا. ان الله يدافع عن الذين امنوا يقينا لا دفق اذا کسان چې ایمان راوړل. ان الله لا يحب كل خوان كفور یقینا الله نخوخي هر کا خیانتګر کافر. اوذن للذين يقاتلون اجازت ورکړی شي دا کسان چې قتال وسره کې دی شي بیان نوم ظلمو په دی وجه باندې چې دی باندې ظلمونه شي دي. وان الله على نصرهم لقدير یقینا الله په امداد دی باندې خامخا قدرت لري. الذين اخرجوا من ديارهم هغه کسان چې وسره شي د خپل کورونه بغیر حق پناهه باندې الا یقولوا مگر دا خبره چې دی وای ربنا الله رب زمونږ الله دی. ولولا دفع الله الناس کچری نه دفع کول الله دی خلق له باز دی په باز باندې له دمت سوامه نو خامخه وران کړي شی به وي عام عبادت خانه یا عبادت خانه دو راهبانو وبيع او عبادت خانه د نصرانیانو و صلوات او عبادت خانه د يهوديانو او مساجد عبادت خانه د مسلمانانو یذکروا فی اسم الله کثیرا یاد ولکی په دې کې نوم د الله ډېر ولا ينصرن الله من ينصره او خامخا الله به امداد کوي دا چا چې د الله د دین امداد کوي. ان الله لقوی عزیز یقینا الله خامخا قوی غالب. الذين امكنناهم في الارض دا کسان چې موږ ټیکانه ور کړې وې دي لپس موږ کې اقام الصلاه قائم کړي او مانځلره واتو زکات ور کو به زکات او امر بالمعروف حکم به کو خلق ته نیکی و نه عن المنکر من کول به کول د بدینا ولله عاقبۃ الامور خاص الله تور ګرځولې شي ټول کارونه. الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل توفیق راکړي. اخر الحمدلله. اللهم صل